العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah sulh Uswa. Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu baad Nabi sallallahu alaihi wasallam के पीछे ने इजहार करे उधर से सबको करे सबको दाखल सिद्दीक़ radhiyallahu ta'ala anhu मुस्लिम दायर सारो इलाम कदा से दबावदान संगराल दायम में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा खबर करे वश महफूज बिदरे ले और हराम कर नहुदी ना वो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वहीदा वो बड़ा हराम ना बाहर ला वापस दावे जवाब कुरान के रसूल लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिलहक़ अल्लाह ताला जब वो पैगंबर को खुद ले ला इश्तियार और तदखुलुन المسجد الحرام ان شاء الله كذا الله خير تاسبا مسجد الحرام تنظرون ومحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون جاءوا قد التربيه يفتدر به وكنوا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الله تعالى خبر قد جتاس دقه مشتا تدي عمريد كولنا مخي الله تعالى تصل يوم فتح هذا دي فتح مبارك ومن بيان كده فتح سنة فتح وده تجميع قرآن في جيل تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله تاسم المسجد الحرام تنوزه إن شاء الله لا إن شاء الله ولا متفارده جميع الله تعالى بمشيئة والإرادة قد مشتا وذا متفارده حكم نجمنا يوقعه سبا فلا ويجي إن شاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله لازم نوجب يوقع بصباكم إن شاء الله وصرفاء الله تعالى إن شاء الله الله تعالى إن شاء الله الله تعالى إن شاء الله وين ذي مطلب أنا ذي جدامك ذيكم إن شاء الله بيه أصل كي الله تعالى ذي خلق لخبر الجواب بيه لما كي خلق ببريم تاوية ودا بوي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ممسكا لوامسكو ومن ورد إجازته وكو كان براجي ودا ذنوب خوضا دا ذنوب خوضا سكا لله وامس أو ممرية ونفرة أو ذنوب خوضا باني بس كان نبي راجي ومرابي الله تعالى وطوينا دا استاق خوضا دا الله تعالى وخوضا دا وشي ومرابي ونفرة أو لا أردام دا الله تعالى وخوضا أو لا جواب بس مكان الأزياء ومرة بقيت مشتاق وأنا لا 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 مشتاق برجع تيجي سنة هيك بدون الإدارة الله تعالى مختلف إذا سليمشي أوكي سنور والمكتوب تاسو ما هو كمان سنور والمكتوب تاسو سوش كمان ويوم بداية واجتماعي ونتفسيره أولاً نقطة دعوة تاسو مسكها الواقع لا شيء في مكان هذا تيجي بنيادي حكمة داو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فأنا خبرك إن مطاعة وخبر من ملاليتي جكما دخلت بآخر ومزيد كرازي أو فأنا خبرك إن مطاعة وخبر من ملاليتي جكما دخلت ومزيد كرازي لكن داو بجام رجل كذا يسوق في نبويده هذا بيعمل كارون رضي الله تعالى عنه الذي خافقان وجمع داو جمدين نبويده كنا جدا مسألة سودة داواني مبتدا سوراني لما عظيموني مبتدا كمدوري خبروني أو شيء من الصديق رضي الله تعالى عنه تركي أعلى زمن نبويده ودخل بيغمبر لي بسكين وبعد بيغمبر لا نسأل الناس نسأل بيغمبر مسزنا داو يا كده إطاعت أو الإيمان بالغير وتربيته يا الله تعالى صحابة الكرام ولا تربية الإيمان والقمع يا الله تعالى الأسمان خبر التكريم والدنيا نبات آخرين خبر التكريم تعالى بالغيب خبر الكريم وبعدين الإيمان بالغيب رأوي
هذا دين دنيا مطالب من جهة داش خبر يجي جانستا بدين جنرا يا خبر فدار الإيمان بالغيب تربية شو إطاعة الرسول وتربية شو زي ما مرتبط هيك هذا جدا ما تقول لك أنت جدا قريشيان جديد دي سر نظام لجوان نشتا دي سر لجوان النبي صلى الله عليه وسلم سر هو سيستم ده لجوان يو نظام ده وصلا पाएगी अकीदा पाएगी अखलाक की पाएगी अमल दे पाएगी हराम हलाल की पाएगी तो जुम्मत तेरा लोगों का खानदान का कबीले कली तो वतन तो मुल नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के निजाम पेश की ये परेशान सदा क्या फरमान है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबले तरावी की मैदान ये सारा मुसीबत सदा और जाहिलियत में बगैर वला खबर नहीं تقدر دي سنة خبرها جداش من بيت الله لازم نعرف سواء الجاهلية أو سواء السنة تمشي القرآن فيه جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية بس أشياء وغيرات المنام كلا بيلا كجنا مزمون إجازة غير رابطة من البيت تبدأ سيستم له لا وجود تجنون ستريقنا تدريب الكليات يغنسا عقيدة تدريب الكليات بانسا عمل له نداش النظام ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لك يوم سدين وأخيه النظام أخيه عقيدة أخيه مكملة ضابطة الذين سواد جاهليتنا وتسنى بغير ولا خبر الجشد داخل المسائل أو داخل الدين كده في القرآن عليه السلام حق فيه أو داخل دي خلق خلاف دي القرآن سبق قد تبين ولا خبر هذا شدام تاسو في القرآن عليه الصلاة والسلام بالمكين معظمين أمني قال النبي عليه الصلاة والسلام بالأستاذ جبر النبي عليه الصلاة والسلام هو صحابة كرام والإحرام جامع مسلم الإحرام صادري برنامج بيت الله الاحترام تقال صادري مسلم هذه مطلب لا يتصل ببيت الله مالكان جزر جبر وشوف الفخر مطلب لا وشوف الفخر يا رب ليه ذلك بعض الناس لا خبر أبدا بيرام لا مسلمان الذين ما تكوننا الله تعالى هو يأكل بهر الدنيا تدا پیغام ورکړي د دې قریش خلاف راپاس دا یوازې د محمد صلی الله علیه وسلم د دې خلکو خلاف دي د دې یوازې د امر غلطي نه یو ورته په دې کې دا د تاسو په هر دنیا خلق د دې بیت الله او ته باندې د قریش احترام کوي او تاسو به دا الله دی او د خپل کور او انبیاء دی او ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام اولاد دي تاسو د بیت الله د وجه احترام کوي او بيت الله من ملكيتنا ده بيت الله ده ليه ملكيتنا كده ليه خدمتجار ده خبر مكان ملكيات كموسى مسلمان يبني دخل شباب من بلد من يسر معمولين من عن مرة عمله مستقبل في يوم الدوران والمدني بيرموا جنب ونزل بيت الله نسبه جري كعبين نسبه ودي باقي ربنا بدي خبر ما نشوف مكان ده يا ده قريشان ده بيت الله مالكان او د دې د احترام په دی وجه د دې مالکان دي که دا د دې خدمتګاران دي خلک په دې وجه خدمت دا مطلب د دنیا لپاره یا خلکو ته دا نقطه پیش کړه دا هم دا نبي علیه الصلاة والسلام ملک سبا له ملکي خلک په دې سوچ باندې مجبور شو دا نبي علیه الصلاة والسلام او اسلام په حق کې دا مختلف څلورمه خبره په دې کې دا ده چې ټول خلکو په خپل منځ کې کله جنګ كم دراسة تبقى مظلومة يدخلوا همدردي داري سر لا پیدا کی اور یو طرف تا کدی وجه همدردی پیدا کی چې وسړی غالب او قاهر راشي وکړه کدی وجه همدردی پیدا کی چې سړی مظلوم شي دا زموږ سیاستدانانو چې دا خبرې کړې ده او دا یو نسب د اخباراتو کې راځي وایي چې دا د ځان شهید جوړوي مظلوم شهید د ځان جوړوي لکه او لکه د ځان شهید جوړول غواړي یاره مظلومیت کې شي دا خبره ده علينا خلق النبي ورد النبي عليه الصلاه والسلام بحق لا خبره ده چې بهر دنیا کې کوم خلق غیر او مستخلف یا فرض النبي عليه الصلاه والسلام مخالفين دي هغه کې موږ دا خبره راځي چې په دې کې څه ده دا خلق وجود ته جنم کړل دا خدا لبیک اللهم لبیک تلبیه وی احرام جامع کړل دي د بیت الله احترام لپاره راځي سامي پر سره دي اته قربانه لپاره د حج لپاره دا په طریقه د تاسو بیت الله نه خلق لري کوي دا په شنو کوي تاسو نو دا د قریش خلاف یو بل دا سلام علی تقدیم دی اولانه کې دا د نبی صلی الله علیه وسلم په حق کې دی
كما نقطة رستم يا دار الذي جنبتي بكو دا جنگ شروع کړی چا نبی له سلام سلام جنگ شروع کړی دا جنگ تاسو شروع کړو دې معنا دا چې تاسو په خپل خبره ستومانه شئ تاسو ستړي شئ تاسو شکست وکړو تاسو ستومانه شئ پیمانه شئ دا کوم کار ورکړو دا غلط کار وکړو موږ ستړي شو دا څنګه به چې حتی په تاسو ته چې دا کسان وو چې شي نور قربانه ته تیار نه یو دې معنا دا چې دا وهم بدلوکم اول مره د جنگ خبره به اول تاسو نبی له سلام الله تعالی ته خلق راغله تاسو بیا نه پرې خو نن په کلیو کې پرې خو نن بار پرې خو چې جګړه تاسو شروع کړو چې تاسو سره ډېر شوه مستاس وايي راځي چې موږ بلاس کې هغه لپاره جنگ نه کوو دې معنا دا چې د جنگ تاسو ستوري شي موږ نه ستوري شي دا خبره په مسلمانانو په حق کې راغله بیا خبره دا نبی له سلام ته د قریشو سره بنیادي جنگ يهوديان په دې کې د معاهدې خلاف ورزي وکړه ځکه هغه سره جنگ شروع بدر غطفان چې دی هغه د قریشو او يهوديان را پاسه ورسکه یعنی حقیقت کې دا مثلث چې کومه مثلث د ټراینګل دی د ټراینګل کې بنیادي نقطه چې کومه او بنیادي فرید هغه د قریشیان د نبی له سلام د جنگ لاس واغست دې ته یو دا پیغام راغی چې چا جنگ شروع کړی او به یې یاره بس ته موږ خبرو دي دې معنا دا چې ستړي موږ نور جنگ نه کوو نور نور یې یاره موږ تاسو را پاسو تاسو را ته چې محمد صلی الله علیه وسلم خلاف نه وکړي یعنی موږ په زموږ سره دښمنی نه دښمنی اوس تاسو جنگ شروع کړی دا باقي دنیا ته دا پیغام دا بل دا چې نبی له سلام والسلام باقي دنیا ته فارغ شو او باندې باندې خبره کوي باقي دنیا ته دې طرف نه امر شو نبی له سلام والسلام دی باقي دنیا ته توجه ورکړه او دا په نتیجه کې نبی پیدا وشو کما خبره دا و چې دا باقي قبایل دي او دا آزاد دي قریشیان سره ملګرتیا کوي او د نبی له سلام والسلام سره ملګرتیا کوي تاسو قریشیان په اوسه پورې دا وی چې موږ په رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم نوې دین راوستل دي اوس تاسو دا قبایل آزاد چې موږ سره پاتې کېږي باندې سره پاتې کېږي دا معنا دا ده چې قریشیان تاسو د شرک او د بت پرستۍ د قیادت او د مشرانو نه لاس بردار اوس موږ تاسو دا وی دا کومه عقیده موږ راټینګ کړې ده د ټول دنیا عقیده او د نوې خبرې شروع کړې ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة دا خبره موږ ته په معنا کې ویلې دا ټول دنیا په یو طرف ته دی په بل طرف دی اوس تاسو وایئ چې نه څلورمه درېمه قاعده خدا درېمه دغه خدا چې په دې خوا شا قبایل کې د شهید محمد صلی الله علیه وسلم سره ملاوي کې په دې کې هم آزادي او د شهید سره ملاوي کې په دې کې هم آزادي نو دا آزادي د لپاره نبی له سلام والسلام لګیاو او تاسو د آزادي په لاره کې رکاوټونه اچولي اصل کې د دنیا د آزادۍ لپاره حکام پیغمبرانو وکړو تاسو اوس په دې خبره باندې پوه شئ چې لکه زه د قبایلو د ازادي ورکول پکار دي تاسو په دې وجه باندې ازادي ورکوئ چې تاسو د دې علمبردارۍ نه او د دې قیادت او د دې سیادت نه راواپس شوئ اوس په ستاسو دماغو کې دا خناس ناست چې د دې شرک او د بت پرستۍ د دې قافلې سرداران موږ موږ ته پته ولګېده چې په دې سردارۍ کې ډېر ډېر قربانان دي دا ډېر ټول عمر جنګونه غواړي دې جنګونو نه تاسو ستړي شوئ نو واپس شوئ یو خدای دې صرف د ځان لپاره سره ماته چې بس موږ قریشیان په ځای پرېږدي او تاسو څه کوئ باقي دنیا پوهېږي او تاسو پوهېږئ دا خبره ده چې مخکې نه کوله چې تاسو د دنیا په نورو کارونو کې کار نه لرئ تاسو د دنیا د قیادت لایق نه یې د دنیا د قیادت لایق خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو دا د دنیا د قیادت نه مو لاس واخیسته او بل دا چې تاسو وایئ چې دا خلک آزاد دي نو دا ازادۍ په دې لاره کې رکاوټ خو تاسو وایئ یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه دپاره جنګېږي د پیغمبر ژوند د څه دپاره دی پیغمبران څه دپاره ده دې دپاره راځي چې د دنیا نه خلک آزاد شي په دې کې د کبر خبره کړې وه د قرآن د ازادۍ کتاب دی د قرآن په شان کتاب بل نشته دی چې په هغې کې دواړه پهلوګان ذکر وي اسلام د ازادۍ خبره کوي اسلام چې دا جنګ کوي نو د جنګ مطلب دا نه دی چې خلک د زور مسلمانان هغه د زور مطلب نه دی هغه د کفر چې د اسلام په لاره کې کوم خندان اچولي دا خندان ختموي چې خلکو ته ازادي میلاوي چې خلک فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر دا یو خبره په ذهن کې والي چې اسلام
الفتنة غلبة حتى لا تكون فتنة. فتنة معناها درجة الكفر غلبة الكفر غلبة حقيقة الإسلام مدارك ركاوتنا شغل الكفر تبقى غالب ده والإسلام مدارك ركاوتنا فدا صالح خبره. لهذا إسلام داوي إذا كفر غالب नहीं इसलिए كفر غالب है तो दिया इकराम दिया जबर दिया जोर वाले खलक الإسلام में नहीं कहीं لكن هذا قريش ذات اليوم وقتل قريش جبر له الجبر لما قلنا شو بحكوا له اسمه دول جانا كده حصل كفر غالب ولا مكان ولا يقولوا الدنيا لما قلنا شو الشرك بس بيدا شو تشكل شرط غير شيء وفريق خبر إلى وكل من الأيام اللي بيجي الإسلام ده دعوة خبره نقطة ليه أهل ليه ولا محمد صلى الله عليه وسلم ليه أهل فليه لا وصل من الكويا وإذا رسول الشيء اللي جبان بيغام جسوم سليه هذا كلمة دمار خلقه غمنا مش كوالي لا دوما قرباني لا أولياء ولا كسان رسول كرداش وما أنا الناس مشل وجني وأولياء وفيار أنا وجني ده يعني مختلف عليكي كقبائل لذات آزاد ولا بديك لفتح مكين دار بلا لفتح مكين دفع قبائل آزاد شيء ده قريشان في خدا بدل ديك في الجاهلية ترى كشف رب بديك اشتغل الجاهلية ترى رب بديك كوم مشتبك سندش النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة منورة اليهودية مثلا ما عليهم في أدريوا وقبلين ما عليه مات أدريوا رسول الله من الأول الجاهلية خاصة ده ودي نقطة بعد ذلك مجورة بيوربار الجاهلية خاصة ده الجاهلية على مقدار سوء ده ما عليه بعضنا كده ما عليه خيال مثلا واللواء فهذا اللي بقى وقت ما عليه خيال ساعات فهذا اللي بقى وقت ما عليه خيال مثلا لكن الإسلامي تاريخ والدنيا إنساني تاريخ تصدره مسلمان ما همیشه ما عليه خیال ساتي ذکر مسلمان ما عليه خیال ساتي الله نبدي ساتي الله تعالى وتوي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ومنان وعدوه لما من ما عليه خیال ساتي مسلمان ما عليه كل نبي صلى الله عليه وسلم ما عليه سبلا خیال ساتي أبو بصير رضي الله تعالى عنه وعباس إذا بستيقظ ما عليه بغير وزانا غطي زبس كل الله تعالى خدام وبس عارف خپل ملګری داسې مصیبت نه او داسې د اور په ډېر ورچول دا ګران کار دی نبي صلی الله علیه وسلم امام وعده کړی دا خبره ډېره زیاته بنیادي ده مکې قریشیان د معاهدې پابندي او دغه وجه چې د مکې قریش بیا د ابو بکر سره معاهده وکړه ابو بکر مقابله وکړه هغې د دې قریش سره معاهده کې راغله بنو خزاعه او قبیله هغه د بنو هاشم سره په معنا معاهده وي هغه راغله د نبی صلی الله علیه وسلم معاهده وکړه او د دې بنو بکر او د بنو خزاعه په خپل منځ کې ورانه وه لږه موده بعد کال لا تېر نه دی او د دې بنو بکر او د بنو خزاعه په خپل منځ کې جنګ شروع شو چې جنګ شروع شو نو دا قریشیان ورغله د بنو بکر سره ملګرتیا ده د شپې مزکونه وکړل چې موږ څوک نه پېژنو او لاړل او د بنو خزاعه خلاف د بنو بکر ملګرتیا وکړه حق دا د معاهدې خلاف ورزي وه هغه بنو خزاعه دي وپېژند چې دا قریشیان راغلي موږ سره جنګېږي هغې څنګه راغله مکې مدینې منورې ته پیغمبر علیه السلام ته ویل د خدای پیغمبره ستا هغه خلکو او مخالفینو په زموږ خلاف جنګ وکړو نبي علیه السلام تاسو ته یقین لرئ جنګ یې وکړو موږ دغه ثبوتونه پېښ کړو چې فلانکې او فلانکې د شپې راغلي موږ ثبوتونه تړلي وو موږ سره جنګ کوو بس نبي علیه السلام یې جنګ خبره نورې پکوي بس موږ ته د مکې معظمې د فتحې لاره همواره او نبي علیه السلام بیا معطوف کار باندې راغی مکې واغوسته او هېچا دا ونه ویلې دا تا موږ سره معاهده کړې وه چې لس کاله به جنګ نه کوو تو په دوه کاله کې دننه به موږ راغلې ابو سفیان پخپله په دې پوه شوی و چې دا زموږ کسان چې ورغلي دي د بنو خزاعه خلاف نو دا به نبي علیه السلام ته ټیک پته لګېدلې ابو سفیان رضي الله تعالی عنه بیا رسول رضي الله تعالی عنه هغه راغی مدینې منورې ته او نبي علیه السلام ته وایي چې داسې چل کوم چې دا معاهده بیا دي نبي علیه السلام مې دا خو یو ځل لیکلي شوي ده چې ډک کړو چې جوه نه ده خوړلې بیا ولې لیکي ویل نه نه به دې کې داسې ویل نه خبره کوم خلاص څه ده او خبره خو ویلی نه شوه چې موږ معاهده ماته کړې ده او مطلب یې دا و چې موږ یې اوس بیا ولیکو دا به نن نه بیا دا اپلای کېږي بیا هغه زړې خبرې به پکې نه حسابېږي نبي علیه السلام ته ویل چې اوس ماله توقع راکړې ماله توقع په معاهده یو ځل شوې ده موږ ویلې معاهده شوې ده په نوره معاهده نه کړو زه خپله لاس کړه بیا داسې مایوس واپس راغی بالکل داسې سپینې تښتېدلې وې
کوئی چې دا څه خراب ده دا خراب کړي مطلب دا دی چې په دې کې مسلمانانو خیال ساتو او دې د معاهدې خیال نه ساتو الله تعالی په دغه درې نقطې د وجه نشي کړی د مکې معظمې د فتح لار برابر باندې دا څلورمه نقطه دا ده چې زموږ نه یو سړی درشي ته به موږ راواپس کې او چې ستانه یو سړی واپس شي موږ به تا ته نه واپس کوو دا د شکست خوردګۍ او نښه وه څه مطلب دی یعنې موږ دومره بېکاره یو موږ دومره بېکاره یو چې که زموږ نه یو سړی تاله درشي زموږ نه به خلک تاله درشي او چې درشي هغه به بیا ستایي نو موږ به یې راواپس کړي چې موږ یې دا که موږ تړلی نه یو خو هغه د دین نه واپس کړي او چې زموږ ستانه یو سړی واپس راځي چې ستانه چې یو سړی واپس راځي نو هغه به بیا ګویا که زموږ د دین سړی وي زموږ ملګری وي نو هغه موږ ته نه واپس کوو نو نبي علیه الصلاة والسلام چې زما نه در واپس شي دغه مقدار باندې زه پوه شم دغه زما د کوم یو کار دی دا زموږ نه ته نه ښه دی چې یو سړی دی چې د هغه د زړه نه د ما د دین ملګری نه دی او د مدینې منورې نه واپس شي نو هغه شي چې که په مدینې منورې کې څه دی پاتې دلته ډېر منافقان دي نور یو پکې دی زیاتې کېږي نبي علیه الصلاة والسلام په دې باندې یره نه وه چې زما نه به څوک واپس شي او که واپس کېږي نو دا ته نه ښه دی او دوی په دې باندې یره وه چې زموږ نه خو به خلک درځي د دې معنا دا ده چې قریشیانو ته دا پته وه چې زموږ په عقیده کې او زموږ په دې سیسټم او په دې نظام او په دې تنظیم کې داسې قوت نشته زموږ دا معاشره دومره مضبوطه نه ده چې دا خلک نسل راکړي نو دې نه به خلک خامخا شي همدا زموږ له یې واپس راکړي او نبي علیه السلام په دې نه یېرېده نبي علیه السلام زما معاشره زما سیسټم زما نظام زما عقیده زما تنظیم مضبوط دی زما اول په دې پروا نه ما د څوک کار نه لري څوک ترې د مدینې منورې نه مرتد شوی دی واپس راغلی یو کس او دوه کس نه یې راوړي چېرته یو کس امداد راغلی هغه یو کس راغلی چې هغه وحي لیکلی او بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته ویل چې دا په ټولو کې چې تبارک الله احسن الخالقین او هغه سړی واپس راغلی نو څوک واپس او هغه بیا واپس کړو د ارتداد نه واپس بېرته د فتح مکې نه بعد هغه بیا مسلمان شوی دی گویا کہ دار دې خبرې ثبوت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام په خپل تربیت باندې اعتماد دی په خپله معاشره چې قایمه کړې په هغې اعتماد دی او د ده په خپله معاشره اعتماد دی پرې پوهه د ما د معاشرې خپې نشته ما معاشره ښویېدلې ده دلته نه به خلک مسلسل شي صرف د معاهدې په بنیاد یې راکېږو دا خو د دې څلورو نقطو ځان له ځان ته خبره په حیثیت مجموعي چې کومه خبره ورانه څه ده هغه دا ده چې د اوسه پورې به دې مکې والا وي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم صحابي دی صحابي معنا بېدینه ده وایي چې زموږ دین یې نه دی قبول کړی هغه یې پرېښودو مخکې نه دینونه یا یهودیت دی یا نصرانیت دی په هغې کې هم یو دین اختیار نه کړو نو مطلب یې دا دی دا بېدینه شوی نو گویا کې اسلام ته د نبي علیه الصلاة والسلام دې دین ته څه دین نوم نه وي بیا دا چې دی مدینې منورې ته یو ریاست وی او دې نبي علیه الصلاة والسلام د دې ریاست سربراهان ځکه نه یې ورسره مذاکرات کوله او نه یې ورسره معاهدې کولې اوس د چا سره چې ته مذاکرات وکړې او د چا سره چې ته معاهده وکړې نو دې معنا دا ده چې تا هغه ومنه او هغه تا ومنه نو گویا کې قریشو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیثیت د یو دین سربراه او د یو دین امام او قائد ومنه بل دا چې یوازې د دین امام او قائد نه د مدینې منورې د دې ریاست سربراه یې گویا کې دا د مدینې منورې ریاست دې تسلیم کړو ریاست دې تسلیم کړو دا خبره ډېره زیاته اهمه وه د دنیا په حواله باندې په دې نقطه کې تاسو نن ځان پوه کړو نو دا به زما په خیال کې د دې درس د دې ننني یوازې نه بلکې د ټولو درسونو کې به دا داسې وي که نه لکه هغه فرد القصیده چې ورته فرد القصیده چې دا ډېره زیاته اهمه نقطه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوسه پورې د قریشو سره جنګېده خو نبي علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی ویلي چې د بهر دنیا حکمرانانو ته د دین دعوت ورکړه او تبلیغ ورته وکړه او هغې اسلام طرف ته راوبلل تاسو ته پته ده دا خبره یعنې شپږ کاله وشو په مدینه منوره کې یو ریاست قایب شوی دی نبي علیه الصلاة والسلام ته هغې باقاعده سربراه دی باقاعده فیصلې کوي باقاعده معاهدې کوي باقاعده خلکو له سزاګانې ورکوي غنیمتونه تقسیموي جنګونه کوي خو په هر دنیا حکمرانانو کې یو حکمران د نبي علیه الصلاة والسلام خط نه لیږي الله تعالی ورته نه دي ویلي دا ولې دا ځکه چې اصول دا زده کوه چې څو پورې چې ستا په اختیار کې لا ځمکه نه وه او ته د ریاست او چا تسلیم کړی نه وي چا منلی نه وي نو په هر دنیا به دا تپوس کېږي دا څوک دی د خلک وایي چې موږ منو
ورا ورستو بیا راځي ابو سفیان چې هرقل په مخ کې خبرې کوي نو یو زموږ سره معاهده شوې ممکن منو چې دا یو اداره ده او دا د سربراہ دا قرآن چې حکم راولي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته دا په مکه معصومه کې دا آیت نه دی رانیغلی اے پیغمبر بلغ ما أنزل إليك تبلیغ وکړه بیان وکړه ټولې دنیا ته ورسوه چې صورت نازل شوې دا آیت په سورة مائده کې دی سورة مائده د سورې حدیبیې نه بعد نازل دی يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا إذا مسجد الحرام نه مسلمانان بند کړو نو د دې خبرې خطر و چې مسلمانان هم بیا خلک بندوي چېرته ځي الله تعالی ورته وایي نه تاسو یې منظورې او تاسو به نه بندوئ او په دغه صورت کې بیا دا آیت راغلی دی یا ایها الرسول بلغ ما أنزل إلیک د دې بلغ ما أنزل إلیک دا په مکه کې ولې نه نازل شوی دیارلس کاله مکه معظمه کې نبي علیه الصلاة والسلام خلک ایمان طرف ته رابلل بلغ ما أنزل إليك آیت نو نازل شوی بلغ ما أنزل إليك آیت هر نازل شو چې صلح حدیبیه وشوه د دې بلغ معنا دا ده چې و د دنیا حکمرانانو ته او د دنیا حکومتونو ته او د دنیا قومونو ته د اسلام ورسوه د بلغ معنا دا ده چې د دنیا حکمرانانو ته به یې رسوي د دنیا حکومتونو او قومونو ته به یې رسوي خو دا به ته هله رسوي چې مخکې چې ستا حیثیت دا منلی شوی چې دا څوک مني چې دا ستا د ګولان د ځمکه ده دا یو ریاست دی او د دې ریاست سربراہ یې په دې بلغ ما أنزل إلیک دا نبي علیه الصلاة والسلام دا وینا ده چې دنیا حکمرانانو ته نو د دې آیت د نزول نه بعد چې دا د صلح حدیبیې نه بعد نازل شو ځکه چې په صلح حدیبیه کې د مکې مشرکانو نبي علیه الصلاة والسلام ومنه معاهده یې ورسره باقاعده وکړه چې ستا دا دین یو دین دی دا مدینه یو ریاست دی ته د دې ریاست سربراہ یې او تاسو ته پته ده یو بله نقطه هم درته وایم چا عالم نه چې زه غواړي نو دې تپوس وکړه ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ګوتې وه د سپینو زرو یو ګوتې ځانله جوړه کړې وه یو منقوټه او په هغې باندې لیکلي وو محمد رسول الله محمد یې لاندې لیکلی وو رسول یې د پاسه لیکلی وو الله یې د ټولو نه د پاسه لیکلی وو اوس خو د هغې نقل موجود دی په ځای په ځای باندې د هغې تصویر موجود دی دا د نبي علیه الصلاة والسلام دا ګوتې کله جوړه کړې ده مکه معظمه کې هیله نه جوړوله مدینه منوره کې په اولنۍ ورځ باندې چې میثاق مدینه وشوه نو د مدینې د ریاست بنیاد کېښودل شو خو نبي علیه الصلاة والسلام دا ګوتې نه وه جوړه کړې دا ګوتې کله جوړه کړه دا یې په دغه وخت کې جوړه کړې صلح حدیبیه وشوه دا یې په هغه وخت کې جوړه کړه چې بلغ ما أنزل إلیک من ربک آیت نازل شو او دا یې په هغه وخت کې جوړه کړه چې کله یې بادشاهانو ته خطونه لیکل شروع کړه چې بادشاهانو ته یې خطونه لیکل شروع کړه نو د هغې لپاره د یو مهر ضرورت و د اسلام دا خبره چې د چا په دماغ کې نه راځي که نه د اسلام خدمت نه مخکې د لږه مهرباني وکړي لږ چا ته کښېني قرآن دې زده کړي سیرت د پیغمبر علیه السلام دې زده کړي د نبي علیه الصلاة والسلام سیرت او سنت دې نه دی زده کړی که نه ته د اسلام خدمت به کوې هسې به لګیا یې ممکن هغه ثواب هم درته میلاو کړي ثوابونه الله سره څه کمی نشته خو کار به خراب ډېر کړي او ښه به سم کړي ښه به کم خراب به ډېر کړي او ښه به کم د اسلام صحیح انټرپریټیشن د اسلام صحیح وضاحت به ته ونه کړی شي د اسلام صحیح بیان به ته ونه کړی شي صحیح بیان دا لکه چې په دې نقطه ځان پوه کړي نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلح حدیبیې نه بعد دا فتح مبین شوه فتح معنا څه ده ګوره دې ته نصر نه دی ویلی نصر مشته بل آیات ده اذا جاء نصر الله والفتح نصر راغی او فتح راغی فتح دا لفظ مکمل مستقل لفظ دی هلته نصر ورته وي نصر معنا ده چې ټول جزیرة العرب ستا د لاس لاندې راغی دې ته فتح وویله انا فتحنا لك فتحا مبینا نو فتح هغومږ کامیابۍ ته وایو ګرګي ته یې وایو هلک دا دوه ګوتې دغه کې که څوک ګټي هم ته څوک ویلي خو دا چا نه زده کړی دی دا بل چا نه زده کړی دی څوک چېرته ځي دا چا پته نه لري که موږ خبرو دماغ ته څنګه خبرو هغه په خپل ځای کړی واسې ویل دا فتح څه ته وایي فتح پرانستو ته وایي فتح ولا سترګې وغړه فتح یعنې د اسلام لار کلاو شوه دروازې کلاو شوې انا فتحنا لك فتحا مبینا او مبینا دا به په ډاګه ټوله دنیا ته به اوس پته ولګي اوس به د مدینې منورې نه د قاصدین روم ته روان دي ایران ته به روان دي غسان ته به روان دي یمن ته به روان دي حبشې ته به روان دي د دنیا جهان په ټولو ته به خطونه روان دي فتحا مبینا لار کلاو شوې
إنا فتحنا لك فتحا مبينا دين توي فتح مبين رسول الله صلى الله عليه وسلم dari sirat nafat pada ulah kita ibtidah kita pada nawada muda pada ulah kita dari baki dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jual kita baki sekhabar dia harus berada فتح nafat dari nafat pada ulah kita oh dah siapa yang mubin wa mereka dah masalah ini dah dulu dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dunia hamba ada satu yang suruh अपने शुरू दाची कमान उतर भी दे सलातो सलाम तो बेली ना सलोरो मत तो जमो ना ताला सारे दर्शन दा वापस के और किस्तान राजी दा बना वापस को देखे ऊपर ले फिरता बोलते هذا شيء نظيفة سنة حديبية نماذج النبي صلى الله عليه وسلم مدينة منورة التشريع له فأنت هذا لعقبة بن أبي معيط درة عقبة نعم فرض النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وجله عقبة بن أبي معيط ده دور مسلمان شو رانا ده شنو شرانا مسلمان شو رانا شرانا ده غير مشركان ومشران شو مشركان ومشران والذي دخل في محمد صلى الله عليه وسلم مقتضى جنكينا سنانا مقتضى واپس النبي صلى الله عليه وسلم تبين خرج من جنة واپس بدر مسلمان واحد ده يشوف مسلمان شيء ودرشي تبع مقتضى واپس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبه کی روحی معاهده سرو مبارک ولا خشب مبارک معاهده راواله غنه معاهده کتاب راواله چې کوئی کسی نه کړی هغه وخت د دې سترګې ګوره د ټیبل ټاپ باندې همیشه لپاره دا شکلېږي چې یو سړی په جنګ کې هډر ځای کوي په جنګ کې جنګ وکړي په میدان کې جنګ وکړي او چې کله په میز باندې کېږي نو بیا په خبره نه پوهېږي دا ورته جنګ ویلي او زموږ همیشه زموږ د صحابانو نه زموږ صحابانو تاسو پېژنئ که یو ورځ تاسو یادوم نو بیا به تاسو خفه کېږئ د ما درس ملګري بیا به خفه شئ بیا به چې وګوره په موږ هم را باندې نو زموږ دا صحابان بیا ورته ګټلی جنګ چې دی هغه په میز باندې وویلي دا ته بیا سترګې وقلي کار نه کوي بیا تاسو ګورئ نبي علیه الصلاة والسلام ته قسم چل وي ولیکه قسم چل به کېږي چې زموږ نه سړی هغه ولیکه بخاري روایت دی نبي علیه الصلاة والسلام ته راواغسته د معاهدې کافي مې دا ورته وګوره الله يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا كم سړی زموږ نه ستا خواله راشي اگر دې ستا په دین باندې نو ته به یې موږ ته واپس کړې نبي علیه الصلاة والسلام دا رجل دی دا ښځه ده ښځه ته به نه واپس کړو او قرآن بیا د هغې تایید وکړو فلا ترجعوهن إلى الكفار چې مؤمنانې ښځې راشي دا د کافرانو ته نه واپس کړو په دې داسې حکمونه کړل او واپس روان شو یا شیخ الهدي هغه خلاف او موږ اصل عادتونه د مدینې پورې مزل وکړو شیخ موږ ته په خپله معاهده کتل پکار دې ته وایي دا نفسیاتي جنګ نوم دی البته دا خبره ده چې رښتو بیا دا خبره ته کولی شي چې یاره په قانون په ژبه کې که دا د سړي ذکر راشي نو ښځه ورته نه مراد خو دا هله چې دواړه فریقین په دې راځي چې د معاهدې دواړه فریقین په دې باندې پوه یې دواړه فریقین په دې باندې دسته چې هلته بیا اصول دي کې نن سبا دا طریقه ده یو بل ته جوړې د هغه بل هغه اصطلاحات په مخکې شي کوي هلکه راځه یو بل جوړو په اسمبلۍ کې دا بلونه پاس کېږي که بل چې جوړېږي اول په دې بل کې چې دغه کوم اصطلاحات جوړ شوي اول د هغه اصطلاحات وضاحت وشي چې په دې بل کې د دې صوبې نه مطلب پلانکې شوه ده د قانون نه مطلب پلانکې قانون دی د دفعې نه مراد پلانکې دفعه ده د ملک نه مراد پلانکې ملک دی د دستور نه مراد د پلانکې بل دستور دا ټولې خبرې په مخکې وضاحت کې نو بیا به دا وضاحت هم پکې وکړي چې هلکه عام دواړه فریقین په دې راضي وو چې د دې کې به د رجل نه او د مین او د بېټ فرق نه دی خو مین راشي نو ومن پکې مراد دی او چې ومن راشي نو مین دا به ته وې مخکې او که دا وې دې نه وي دواړه فریق په دې راضي نه وي نو بیا به سړی په سړي په ځای او ښځه به د ښځې په ځای د سړي لفظ راشي بیا پکې ښځه شامله نه وي نبي علیه الصلاة والسلام یې نور واپس دی ښځو ته نه واپس او قرآن د هغې فطهروهن هغې نه امتحان راغی هغې نه ځان پوه کوي چې دا مسلمانان دي او که نه دي نو که تاسو ته پته ولګوي چې مسلمانان دي نو فلا ترجعوهن إلى الكفار بیا کافرانو ته نه واپس کوي دا پکې خلک ورو رسول په داسې تېر شو بله ورځ چې ګوري ابو بصیر رضي الله تعالی عنه یو صحابي دی هغه راغی مدینې منورې ته چې مدینې منورې ته هغه راغی وایي د خدای پیغمبر ډېر مشکله مې ځان دغه یاد کړو او دغه زنځیرونو نه راخلاص کړو او راغلم دلته مدینې منورې ته نبي علیه الصلاة والسلام ته ویل خو به دې که دپسې خلک راغلل هغه به دې واپس کړو
دا هغه چې د مدینه مکه معظمه نه بشه 200 راغله 200 ورته راغله د خپل پیغمبر دا سره هم تواصل کنه کیږي د سلام دوزه هغه د خپل پیغمبر دا وځنه ورته دې تکلیف راغلی وایي مې تکلیف مې نبی له سلام په ما هغه کړه د کوم سره مسلمان شي او مدینه منوره د درنه ته به ورسې زه دا واپس کوم زمون په دې دا صحابه مینه مال دا په کې دا کوي دا چې ما ته وسله وایي چې په یو ډله کې یو پارټي کې موضوع ته دا شو او ما ته چې زمړه وا زه ته زمړه پارټي څه کې پټه دي کله دا څه کوي کنه یو ډله راځي او د بل ډله دا ما په خپل ریپورت سره تیار کړی ها د یوې ډله په جوړ او د بل په خې جوړ په وخت نه کې ستا پارټي نه دا بل پارټي خاصه په ودا ولا کې ایمان دې ته وایي د صحابه کمال دار ها کمال دار یو ځل ژوند خبره کوزه شو کنه نبي له صلوات والسلام ته ویل موحد هغه د خپل پیغمبر وجه دې په څه سره کې صبر وکړي اسلام له خدا صبر دې برداشت دې تکلیفونه دي اچھا دې کبه تیرې څو بغداد دې جهاد وکړه راغله نبی له صلوات والسلام اواز هغه ذو الخلافین من زيد ورسول دا چې ابيار علي چې مرګ ماوي دا چې کوم ځای حرام دي باندې درې او تکلیفونه دې خدا خیره دې ورته نو دا سره ټول ورته کوي دا دوه مرګري ناس دي دیو ته بیا لکه دا ټول دې څنګه راځي کوم ځای دې اخستې واپس په موږ مو څه څنګه ماشو کې نیوال ډبل له هغه وې دا و پلان کې دا چې ټول نه دا کنه دا چې ټول دا چې په پښتو په دوه کې په معنا په ټول نو موږ په جواب واستې دا ټول پاسه ولاړ دا ها دا نه باندې وکړه نو دا ما موږ دا واستې نه دا چې وای خزه کته شو ولا وره دا څه خبره نه راځي چې ما شاء الله دا 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 مسؤل وجدا چې تاو په یو غلس انا اثر وای هغه چې سره او سره منډه واغسته مشنه منډه په دې ما وایي جمعه تر دې جمعه ته بغیر خدا نه ځای بل نشته یره چې خلک په دې طریقه کوي جمعه دا نه ځای نه بیا قسم سم کوي دا ما او تاسو په دې کوي خلک جمعه دا نه ځای او زه کوی شو هغه دې حضرت ابو بصیر کوی په دا نه ځای جمعه ته نشنا منډه واغسته او د جمعه نه بغیر بریک نه لګیږي سینه د نبی له سلام قال راوړل وی چې محمد صلی الله علیه وسلم علی ولا مرګ او زمان خیر نشته نبی له سلام نه یره تاسو دوه ولا یو تاسو له دوی وی او سره وسلم نو مو ته چې ما څه کار ته کوی نو وی څه کې نه ما سره د تجربه چې پاتې جناب ابو بشیر نبی له سلام الله جو تو کتل نو ورته وی مسح الحرب په د جنگ ورلونه پیژنې تاسو تنور په پکړه په کور کې تنور د چې پکړه ولا چې پکړه په کور پیژنې کنه نه پیژنې چې تنور لمبکه نو که خپل دې لمبکه دې مله چا سره باندې مدد کړی کنه زه مدد خو چا سره دې نو کنه ها او کنه کله کله تنور لمبکه ولا ویا لازم مدد کول ضرور بل ورته مدد کول خیر دی ولا ما غا ها ډوړې په هوا خیر دی نو مدد کوه کنه ملي کې دا الله مدد او خبرې دې نه بس خبره نه ما خپل شاګردان مرور کوي کوم کې سلام بیا مې تاسو باندې کوم نه ولر مې پاسه مشته چې پام سماو ته سلام دی چې ولې چې سلام نه چې ولې پاسه یو پاسه درس کې دوره تفسیر ما یې څنګه ته وایي چې د جمعه روانو ما وي په خبره مې کړې خو به سلام راځو سلام مقبول سلام وایي چې دروازه ته ورسېد ما چې راځي کار نو خبره ده چې د سلام بیا ما وایي دا به کار ټول نه دا پیغمبر نو بیا هغه بیا نو ورته په تازه کې کنه ټول ډاوي نو هغه باندې ورته تازه کیږي نو نبی له صلوات والسلام ته وی ابو بصیر ابن سمر الحرب انسان له ورته تازه کول ډاوي نو خو په پټه باندې بغیر د جنگ او د جنگ او د مرګ بغیر د ټول کار څه سره باندې مرګ والقانون خلاه خبر څه جوړه نبی له صلوات والسلام هغه ته وی ته زما کې مو زما ته د مدینه نه وځه وسو چاته ته دې ته مدینه نه وځه تسوچو چې اوس په چرته زما راغی د مدینه منورې د ریاست نه بار شام طرف ته د بحر احمر په اړه د سمندر په اړه نه یو جوړه کړه یو جمله نه جوړه ها یو چپر باندې ځان له او ته په دریا کې مایا نیولو بس تاسو بلور چې مکه معظمه کې خلکو ته پته ولګي د جنګ ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ د ځان قبایلی علاقه جوړ کړې قبایلی سیستم جوړ کړل بعد دا چې ابو جندل رضی الله تعالی عنہ حضرت سهیل رضی الله عنه ورته فنقوم رجل أولياء كسان أو يا كسان مرسل بن أبي مرسل رضي الله عنه وصحابه
پهلوان او تکړه دا دا کار مسله دا ټکی لګولې و ویزه زما او مکه معظمه ته مکه معظمه ته ته یو قیدی مبارک به معلومات کو چې قیدی کوم ځای کې په کوم کوی قیدی دی نو هغه زمانہ کې کومه راشي چې قلاګان په کومه ته پورې شو باندې کومه د شپې نه نو قیدی به را پښا قیدی به را پښا کو څنګه ته به یو ډول ته ولا را کړه مګر ما ته به وته یالا دا واه فدي طريقه وانا حضرت المقصد رضي الله عنه كان بيع عنان وفجوا هذا خبر شو داعي وشدا ربيعه الفقراء الاولى دا حضرت ابو بشير رضي الله عنه جاء طلع نو بياج د مکه معظمه قافله بدلی نو بدو به حمله ولا ذکر نه خدای واحدی پابندو په دې ځان کوی کی دا واحده چا کړی و نبی له صلوات والسلام د مدینه د ریاست د سربراه په حیثیت چې په دې مسله څنګه کوي دا په قران نه دی او نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن ابو بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام د مدینه نبی استوار چې د بهر سره د مسلمان نه د مسلمانانه خبره جدا او ولایت عامه جدا سوره انفال چې وکړه نبی او دې خبره کوي یو د اسلام خبره او یو د اسلام د ولایت خبره یعنی یو دا خبره د مسلمان دی په باندې د اسلام احکام نافذ دي یو دا چې د کوم خبرو تعلق د ریاست او د حکومت سره دی هغه په مسلمان باندې هر نافذي چې سره د حکومت حصہ او دا حکومت حصہ نه نو هغه باندې به هغه شی په هغه نه اپلایږي په هغه باندې نافذ کیږي نو دا ابو بشیر رضی الله تعالی عنہ چې اوس قال توشیح او دا په قافله باندې حمله کوي دا د دا حمله د معاهده خلاف ورزي د ګناه دا جائز دی دا جائز ولا جائز څنګه چې د مدینه منورې د ریاست باشنده نه دی چې د مدینه د ریاست باشنده نه دی نو د صلح حدیبیه اطلاق په باندې نه کیږي صلح حدیبیه په دغه نافذ کیږي د مکه خلکو چې موږ پوښتنه چې او مسلو شیخ موږ خلاف نه د دې په لاره دا خبره د مدینه کې ولا کومه څنګه الله له محفوظ پیغمبر علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم چې معاهده شوې ده بیا سوال جواب مکه مدینه منورې ته راغلی چې د پیغمبر د هغه شی دی لري کا داخل نه نه دا سلام شکر چې زموږ رسول بچ زموږ مسلمانۍ کې دغه درازي دغه د درازي په دغه خبره سره پرې هو دغه کسان وغواړي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو په کې دې کې چې کله دا ما ته کومه نشته په جنګ نه باندې دغه کې وتی دا وایي درازي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بشیر دې له نوم د دې په واقع سره تاسو دې خبر باندې دین بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر دنیا حکمرانانو د خدمت د ګلو تذکره وکړه او هغه خط د پاره دا صحیح مسلم نسخه راوړې وه چې بهر حال دا سبا ان شاء الله په دې باندې خبرې کوو نبی صلی الله علیه وسلم